بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرقاق. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په دې باب کې رقاق د رقاق نه محصول دی. رقاق د زړه نرموالي کوي. نو هغه احادیث او هغه ابواب دلته ذکر کړي چې د انسان په زړه کې رقاق او نرموالی پیدا کوي. د آخرت ذکر، د جنتونو ذکر، د دنیا نه د بې رغبتۍ ذکر، د دنیا سره تعلق کول، دنیا په نظر کې تحقیر راوستل، دې سره داسې احادیث چې آخرت ته زړه ته توجه پیدا کېږي او آخرت ته د خاصي طلب توجه نه پیدا کېږي، د نرم زړه توجه پیدا کېږي. او د مخکې سره ډېر مضبوط مناسبت دی. مخکې ادعیه دي، دعاګانې ادعیه چې سړی دعا هم کوي نو خپل ځان عاجز کوي، اظهار د عزت د دعا مقصد ما تاسو ته ویل او تخار الحق بطرف دی دوسر پتیشا باب قول نسم لا عيش الا عيش الاخره. مرادنا عيش کامله دی یا جعل الناس بمنزله المعدوم ولا مثل عليه. نو چې تاسو دا ذکر کړئ چې دنیا دا جز د څه جز دی، اصل جز خو د آخرت دی. نو تاسو قسمه حدیث سره فضل کې دربي پیدا کیږي، رحمت القلب پیدا کوي. شابه دی. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا بكير بن ابراهيم قال عن عبد الله بن سعد واسماعيل بن علي عن عباس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله نعمتونه دي مقبول دوکه دي پکې راځي. دوکه دا چې ځان په قلبه په دوکه کې احساس لري. د حسر آیت کې سړی دی کې د آخرت لپاره پیدا د واجب خلک پکې دوکه دي مخکې ته څه پیدا دی وانه فراغ یو سړی نوزګاری بل خبره ده. الله انسان ته فراغت ورکړي، د شپې په هر انسان فارغ دی یا د دنیا د شغل نه دی، هر انسان فارغ دی، هغه مفت کې برباد کړ. دا زموږ د وطن دا ټول خانان دا لوی خلک روزګار دي او فراغ په څه کې تیر کړ. هغه د مړي منډه وا بل منډه وا او خالي او بسیږي سکولونو د قلاول دی د دنیا یې اختراع دی مفت کې وخت ضایع کړ. کبه دې هو عليه السلام فقد حفر کو یا یحفرو امر د حفر او دوړ معنا جوړ شي. تراب النقل قول وبصورتنا عليه السلام مطوقه الوداع شيء اخره دې تر اخرت طرف ته توجه پیدا شي، لکه نرمي راشي او اخرت ته توجه پیدا شي. مثل الدنيا في الاخره او دا قول انما الحياه الدنيا لعب ولهو الى قول متاع وغرور. تريد تقول شيء سبب منذ کې بل رز بعد کې بل رز توبه او باطل د خیر واسطه دوه ور کوي او دې معمولی دی په مقابله د آخرت کې. شابه دې مطلب نه چې د الف له رول نه الله دا ډیر کوټې نه دی، د صوت دی او سیدو قابل نه دی. دا د دنیا او ما فيها نه بهتر دی، کم د مسئولیت د سکونت قابل دی چې به صبر بهتر وي. ور ترغیب شو د آخرت دنیا په مقابل د آخرت کې هیڅ شی نه دی، فانی دا اباقی دی. دلته غمونه دي، دلته هموم احزان دي، دلته هموم احزان دي، دلته امراض و بلیات دي، دلته امراض و بلیات دي. ولا غدوه فی سبیل الله صباح ولا غدوه لفظ وی غدوه صباح کې وصل ته مراد شي، صباح کې جهاد ته مراد شي. یو لږ وخت تدین لپاره تقلیل او روحه شکل یا د تنویع لپاره د خیر من الدنيا وما فيها. ولي ځکه دا سبب د حصول د نعمو دی، هغه نعم چې هغه بقا او دوام ورته ولا او انتها ورنستا او د دنیا دا ټول ماته ختميږي. شرطي او غریب یا عاطف او په معنا د بدن کول شي
او لپاره تنوین دی غریب مسافر یو ځای کې لږ چل ودی تیری او تیریدونکي د لارې خو په تیری او په منډه روان دي نو په معنا ده بلکه یا د خیر کا عابر سبیل نی غریب نی عابر سبیل شاه کارن عمر کې بیګا کې داخل کې انتظار په سبا وکړو په کې د مساو نه دي او چې سبا کې داخل کې انتظار د بیګا مکوا وخذ من صحتك لمرضك من الاعمال الصالحه په بیماری کې نشي کولی چې په صحت کې کوم عمل او کو بیمار وي مرض کې راغلي کې دي حدیث کې راځي ومن الحیات کلمات کبي عمل کې عمل نشي کولی او چې کوم دایمي عمل په جن کې عمر شي ادا مرض کې به دي کې شابه تاسو قوعده چې لري د اور نو داخل چې په خاص لري چې د دنیا ما متا دوکي خلیفہ کې دوکا کې پروت دی بدان همیشه دې لمن دی اخرت یې درهم یاکلوا ويتمتعون يلههم غافل کړي دي لره الامل امیدون سبابكم بلرب وسوف يعلمون دم كده ويبشي ويبشي قال علي الجد على الدنيا مدبرة او اخرت مقام روان دي ولكل واحد منهما بنون اصحاب مراتي يود الدنيا صاحب دي يود اخرت وكونوا من ابناء الاخر في اخرت توجه ورکه او غټه مکیږي د اصحاب د دنیا نه کې دنیا له توجه ورکه اخرت تیر دي نن ورځ عمل شته حساب نشتا او صار حساب شتا او عمل نشتا عمل ضروری دي حساب لدان تیار کا مزحزح معنا مباعد شابه دي هغه مثال ته درکړل دی کنه اور پته چان اواره خصوص ترې خط پر ایمنس کې دا دنیا اعراض او مصائب دي کدي نه تجاوز کې نه شهدا بل تک ور کوي کدا بل او کدا دي ارسن تجاوز کې نه شهدا ماذا او غني اجل او بمحيط عمل یغینا بار دي شابه یو تک ولا ورکی دې اجل نه مراد دا مطلب دی چې دا هغه محدود جون دی انسان چې تل کالي نه بار نه دی نو دا دې تک ورکی دې سره مجل واقع کیږي شابه فقد اعذر الله اليه في العمر باس الله د عذر سلب دې دا نشي ویل چې خدای عمر مې کوم شپه تل شه دی شابه دې عذر ولا سلب کړی دی چې نه ډول رستو کې شپه ته تور سګری دا نشي ویل چې خدای د عمر کوم شپه تل شه دی شابه دې لیکن ضرور خزه کوله پدې کې د شپږ موټرې غشته پدې کې د بنگلې جوړول پدې کې د مکه غشته پدې کې د خواهشات کو نخره ورنه جب دې او نور ګنا دي او دې بیدار دي ها يكبر ويكبر ما هو دا مسر الویګی داتې رستو کېږي نه چې ګینداتې رستو شي ها فقد أغر لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الناس إلا زرت بها عملا إلا وجرتها شابتي بټول د اخرت ابواب دي د قانون د اخرت ذکر کلم لا نکړي په دې کې نرمي پیدا کوي شابه مراد ما وینو چې انار مؤبد دي یا مطلق نار الله متوفق دنه کو ورکی شابه یا هغه انسان چې دی مسلمان شو دا کلمه وي او مرجو یو محبوب ته ملکم زوی یا لول ماشوم من الدنيا او دې طلب د صبر کیو کې الا الجنه شابه تناسب یو بل سره تیاری پکې مکاوي ټیک ده چې ضرورت مطابق مال دغه غیر د تیاری مکو نه خبر نه یو وخت د موټر واده
او د ډېر ځمکې والم چا به علیکم کتاب د ګمراهان کی چلو دې یادی په کې یو بل سره کې د کاغذ چې تیاری کړی و نو تلهیکم غافل به کتاب سره د آخرت نه لکارو چې غافل کړی جی صلى على يحود جي دخل ممددين في جنازه وخطبه قضاء وقضاء دا دویمه جنازه ها دا خصوصیت د نبی اسلام د قبر مخکې په جوړی دي د دویمه کړه د وفات نه مخکې خو دې موږ استدلال دي ته ها ډېر زیات چې د پتا پیری ګرځي هغه چې الله تعالی له وبات هغه برکات دي نو ما برکات الله ظاهر د دنیا ډول ډال کې ګورل شي راځي چې شرکت بنده خوشاله یو سړی وي دا خو خیر دی د دنیا برکات خیر نه دي ان یاتي الخير بالشر سبب د شر ګرځي دا چې سبب موږ یې الله رسوله چې نبی رسول الله حتی من دوباره په کې بنازلي کې ثم جاريه او جبيني یعنی قولي دا نو چې وحي نازل شو بين الصائل قال انا قال ابو سعيد تعريف بدار الصحابي حين طلع ذلك الى خبر تعالى شو ولك خطفوس ولا يستفط وحي نازل شو ولايات الخير الا بالخير بالكل خير سبب د خير اذا كمون دې سبب د جنت دې وکاله کله خير د سړي به ځای استعمال کی سبب د چا ګرځي د شر دا کله مثال رسول الله مبارک ورکي یو ساروي چې هغه غیا خوري نو غیا خورل خو خیر دی سبب د خیر ګرځي چې د هغې د وجود قوت په پیدا شي لوږه به ختمه شي موړوالي به راشي لیکن کله کله چې دا څاروي ډېره زیاته وخوري خوري اوس دا غیا خوړل خیر او سبب د موت د حیوان ګرځي چې نه دغه مثال شو دغه رنګې د دنیا د عمل دومره وګټه دغه څاروي ته ګوره لږه وخوري نو بیا نور ته ودرېږي دښمن وایي نور کوټې غټه او دسماتې وکړي چې وږي شي بیا خوري دغه مثال شو یعنی په ټول عمر پکې تیری خو تباه شو د دنیا ژوند دغسې کوه لږه خورې د قوت ذریعه لاس خپل عبادت کوه او په یو شان لګې نو هغه څاروي باندې چې بیا اخر کې دستونو لګي او خر پرې شروع کې ټرار شروع کې او سبب د مرګ دغه د بیا اخر وخت کې ټرار کې خېټه باندې غټه نیولي او غلط پلان کې خان مړ شو او کله به جنازه او جزاء اجر العذاب دارین حاصل کې جنازه کې مخکې ده دا مال قدرة حلوة شین او خوب دی دا ولې ورکې شین د انسان د سترګو توجه پیدا کېږي او خوب تر انسان د جبه توجه یعنی هغه شی چې انسان میلان د قلب ته پیدا کیږي یعنی انسان د وجود میلان پیدا کیږي وان كل ما هربت انبت الربيع كسبليه زرغل کی ور انبت الربيع مكتان مجازي يقتل قتل الحيوان راولي حبتا لجهه الهلاك حيوان هلاكي او يلم او يقترب القتل کی ور ډیره خوري کنه الا اكله الخضره فقد هغه حیوان چې صرف شنه یا خوري لګه غوندي قدرت کې لگا تاكل اخري وقبلوا حتى اذا امتدت خاصرتاه تشي ودشي من ورته مقام قدري بیا بس کی نو فشترت بیا له رسماتي فشترت بیا به فن وي استراحت فن لگا یا خپل دا واپس کوي وثلاثت له رسماتي متو بارد ثم عادت بیا خورا شروع شي په اخرت خدا خیر یاتي بالخير دا کوئی کې په خبره او چې غفوري یقتلوا دا حیوان ملکی حلاکت توجنا یقترب المرک راو پرځي داسې مکوا دا مال حلوه من اخذه بحقه فحلالا وذو بحقه اطراق و تبديل فكيونكي فنعم المعمرة هو دا ډېر ښه مددګار دی بیا حج به وکړي عمره به وکړي پوهېږي انفاق فی سبیل الله به وکړي
ومن اخذه بغیر حقه چې حرام كان كالذي ياكل ولا يشبع د په ځل کې داسې خاصیت پیدا کی چې دی نور غټن نو هغه حیوان چې خوراک کوي په مړیږي نه هغه سبب د مرګ او د هلاکت ګرځي د څنګه د انسان د دین د هلاکت ذریعہ ګرځي زور پر پدې خلق غټای چې څومره دي غټای او دا مالداران مسافر دا ټول د قصيدي د دنیا په شغل کې ختی مون نشتا د دنیا حقوق نشتا او پیسې ګټل یو کارخانه جوړ کړي چې دوه بجوړه کړ درې مجوړه کې درې مجوړه کې چې دا دوبه کې ملان له کاروبار شروع کړ دوبه ختم شو په ملیشیا کې شروع کړ او په انډونیشیا کې شروع کړ لندن تم فرانس ته ورته په دغه کې لګیا دي او نه کنه کلب تیم په ځاتي کې نه دي او مکه شپه او یا بل مولیدل سین گورنر ته ورته ټاک مو خبره سپه ډېر ژوندن کې چې گورنر ځان نشي بچ کولی ډاکټر ځان نشي بچ کولی نو پاتې بچي ابل درې میاشتې مخکې نواز شریف گورنر ته څو میاشتې شوې پنځه شپږ میاشتې گورنر نه دي شوی پرون لاړ نو حاصل دا دی چې دا خلک دوکه کې پراته دي مال ډېر کوو سین گورنر ولې تاسو کې مړ شو ګل جنا دي لري ما یو مثال درکو دا غلط تاسو کوي اګه سات نه دي چې په منډه دی ولو سره ابل خلاص تاسو په کې پر زما یو مثال مې درکو چې نن درې مرسته مړ شو مردا سین گورنر من په دې یو باندې خو په نوې باندې ورته پېښه ده یو نه د پوس کې څوک مړ بل نه بیا دا خونان دا وایي چې جنازه تیار کړه سره چې ویل خاص د کراچي میډیا وروړي دا هغه تاسو قوم گواہی ورتی سو بینه گواہی درو بوئی مال دکا خیانت بکی اعتماد به دوکله کې نذرونه بکی وفا بنه کوي ويظهر فيه مسلمان ظاهر کې په کې څو واجب معلومي ګوري مان دولت دنیا ته انهماک ډیر دی اخرت ته نشته شبا والله اشهد ان لا غرب صاحب دنیا ته توجه اخرت بتیری ها ما بلا مرد دعا کړي وا چې د شابه دي بس تراث بلډینګ دی یا زمکه اصلو یو نه پس بل از مکه بل نه بل از مکه ها ضرور شیطان ته وکړي په دوکه کې چې جی زين ودجي دوکا کېږي ما ګوره خیرت ته توجه ورکړي مخکې دا دا قطور روان دي نشان کنه دا به باقي پاتې شي بوس په جان د بوس او وربو شو د کجورو چې دا کجوري ته صفا هم لیکي واخره کې هغه خاصو خاشاک پاتې شي نو باقي څو پروا ساتي دیران ته ورځي نو په دې باندې الله اس پرواونو ساتي قیامت په راوړي ها بس دې رمان نزان ساته هغه مال په تسمانه چې دا داخله نه غافل هغه مال چې دا آخرت نه غافل دی سبب د جهنم دی ګرځي توبه ته وباسا شابه رسول عليه السلام متخيره کړی دا ضعف عبد الدينار د دینار د امرې د هلاک شي
خیرات چې عبد الدینار څه د کمرې چې څنګه تابع د مولای دا قرانګری دی دینار څخه روان دینار او دینار او دینار شپه ورځ د سوچونو پټونه خوب کې دا سوچونه دي والدرهم عبد هلاك شي عبد الدرهم د عبد ملازمه کې د درهم او د درهم غلام والقطيفه والخميسه قطيفه صادر ته وي غټ او خميسه کمبل ته وي یعنی د دنیا مراد نه د دنیا عيش او عشرت دی هغه مخکې دینار او درهم مراد نه ذهب او فضه دي دینار ذهب درهم فضه او قطيفه او خميسه عروض د دنیا دي د دنیا د مال پته دي اسمان پته دي عروض پته دي کوم لکه د بریا من څه دي او ملازمه کې خیرت دي مړی غریب مونږ نشي کولی به د مولا برای خپل ځان او د اسمات لم نشي چې مولا ورته مزه دغه ملازمه د قرنګي ملازم دي ان اورته کده د دینار درهم قطيفه خميسه ملاوي کې خوشاله وان لم يعطى او کدا وته ملو نشي لم يرضى خوشاله او بای سره دا یو مثال درکو بای سره عبد الجنائز دی دا حقیقت عبد الصابون والاسقاط یخذت دی وخت بس روان دي کال په جنازه کې خدا شي ملو شي نو دې راخه جنازه و خدای دې وبخي او کملو نشي خدای دې تباہ او برباد تاسو کړو دا حقیقت صحیح ده جسپان کا پاخون همدا دا مستاق دې زمانہ کې قسم په خدای ورې دې اسقاط ملو نشي رات مو دې خدای دې په خوبه دې کړو اڅه کړو و پته ولګی چې عبد جنازه ده عبد الخير مسجد خیرہ کے لیے تعیسوی حالات رسول اللہ دی بنے عبد الصلاة شاہ دی بنے عبد العبادت شاہ دی بنے عبد اللہ شاہ اللہ بندگی دان کے پیدا کا شاہ بتے عبد الجانمات اور قرآن نے حدیث قدسی دے ہوئے کہ قرآن نے ہم نظر ہے یعنی دا قرآن معنی ورکړي چې ناکید دې منسوخ تلاوت دا قرآن نو منسوخ کو نه دی قرآن ته او چې دا قرآن الفاظ دي منسوخ تلاوت ته نظر ہے اخره دا پته نو دا قرآن الفاظ نه دي ها یو وحدی چې رسول الله بے نظیر څنګه زرداری څنګه نواز شریف څنګه څومره مالونه د بوټو دونه مالو د بوټو د دې بے نظیر د پلاس چې ریل ګاډي سټیشن دی پکې ریل ګاډي څه څونه مفاصله لګي نږدې غنو دي په سیم کې د ریل ګاډي سټیشن دی یو ځای ګاډي لګره بل دې دومره پرلا دومره مکه لیکن تاسو راځه او د دې زرداری څومره مال ما په خیال چې پته ده چې د ما څومره مال د پلاس د خدي ورته پاتې شو صدر پاکستان پاتې دنیا ته څه ګټه دی په فرانس کې په دوبه کې په لندن کې او د خپل ترانه بیا لکه حامد رسول الله مبارک پیدا هو دی امي چې سوي دې درسته دا رنګه د عربو د شیخانو ته څومره مالداران دي څومره جزونه دي خپل جزونه او یې چې څومره خرچه کوي جزونه دي لیکن د لګیاو ساتي نه دي ناست او سم لګیا دي ځان د مزدوران لیبر بوزي او دا غي نمیاش پړناش پیسې مزدوران او مزدوره کې پیسې ده چې ځان لګا تکاو او مال 500 روپے میاشت دې ریاله په مال راکې دا ور پیسې کټه بس بل دا بس څه په دا پیسو خوري خو هغه چې کوم د مقرر یوې ډوړای نه خوځاته نه شي کول یو په دې سرکاري نه خوځاته نه شي کول چې کومه د مقدر نه راخوري دوسر پدې شه الله رجوع الرحمت علامه دې ته رجوع کا چې الله د باندې رحمت واري کدا رحمت لري د دنیا د عمل دا غضب دی ها قلنا نرى ابن عباس مشان أبين وي أنه قال قبان كده القرآن إذا مخي حديث منسوق التلاوة نازل شرها ومستقاسوا حتى زرتم المقام ليه مطلوب ده كوي شو كده القرآن نمت القرآن ده قاية
هذا وتقدير وقت کړی دی ها نو طاقت نه لرو مگر د دې چې خوشاله شي بما زينت لنا اللهم اني اسالك ان انفقه في حقه سوق مجبور يمكن سره مینا دا او خدای تعالی توفیق راکړي چې په حق کې ولاګو شابه دې انسان تشویق ورسره دی خو چې څوک یوالي په طيب د نفس زړه خوشاله الله ولا برکت اچي طيب نفس کې ورته دی خوشاله شي ومن هو بشراب نفس استمع شيء لم يبارك له فيه وكان كالذي ياكل ويجد العليا خير بل نغوار مخا بل وركوا ارجع لوارث ماني وخپل اخوتي نبي الاسلام دوی ورته خپل اخوتي ویو بانما له ما قدم چې کوم خیرت نو لګره خپل دی او چې کوم دروس پاتې دی اله وارث وای څنګه دی وخت مخکې لګي ګرو سبحانه خوشاله کی شابه چې ډېر مالی په دنیا کې اقلیت استباده په اعتبار اکثر سره ده ها بعض د مستثنا کو من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون شابه دې جمعه مې دا چې دې پات کړی ځان سره څوک بوزي ځکه یوازې روان دي دا ته اجازه دې چې څوک ځان سره بوزي نه وجعلت اكشي نو ما سره یې راوځي څوک نقصان ورته نه راځي زه رسول د قمر کې وته شاته روان رسول کې د قمر سوري د دیوال سوري نه چې ما ونوي دا کلام تر چې یوازې دې خو مقصد دا چې پټ کار څوک نه بوزي او یې کوم څوک تکلیف نه راځي پټ چې صفات دې په قال من هذا قلت ابو ذر ما الله من قربان کا قال يا ابا ذر تعالى هذا الى سكيره ومشيت موسى فقال ان المفسرين هم المبطلون يوم القيامه ورپدا لګی څنګه ابو ذر دا خبره ورېدلې ابو جګړه نه کوي الا من اعطاه الله خيرا ونفخ فيه يمينه وشماله وبين يديه وراءه نفخ فوقي واحد فوقي سره داخلين ټوله هووزي نو مراد دې ډېر مال خرج کول دي طرفتا وعمل فيه خيرا ورمطلق مال تاوان نشو کنه چې به حق یو لګي پیدا شو ومشيت الرسالة فقال إجي صامنا كنا ونفي طائف الميدان جبت على بين كامل وقال إجي صامنا حتى ذكر الأذن قال فانطلق في الحبة بسنجستان حتى ما نلده فلبسعني فأطال جبتكم من سميته وهو مقبل ما لا يقول وينسلق ويزدنا قال فلما جاء تكتشم حتى قلت يا نبي الله جعل الله فداك منتك تكلموا شاطر لخبره يا منت كل ما شاطر خبره في جانب الحبة بسنجستان كانت مكي بلغانك ما اسمعه فوقي يرجع إليك كتاب جواب ذلك قال ذاك جبريل على ذلك في جانب الحبة قال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة بالانتقال قلت يا جبريل سرق وين صدنا يعني فجناه كبير الإيمان ننودي قال نعم قلت وين سرق وين زنا قال نعم وين سرق وين زنا قال نعم وإن شرب الخمر والبسيشة لا يصحو اغه اصل تایید د پاره وروړي ها نور غیر دغه د پاره نه دی راوړي لیکن علماء د لیکلي دي چې دا په نصایح کې په مسند کې په صحیح سند مذکور دی ها امام بخاری رحمت الله علیه تبع په صحیح سند باندې نور رسیدلی ها دې بیا په هغه دی چې دا مرسل دی ها دا مخکې ابو الدرداء نه دی مرسل کته وی چې دا ابو الدرداء خو په دې ذکر شوی دی نو مرسل سمانه صحابي خوشتا نه دا واقعا ابو ذر سره پیښه ده ابو الدرداء له فقارو چې وی عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم نو مرسل دا دی ما جواب درو چې په دې مسند کې ابو الدرداء بیا عن ابي ذر ویلې دی دا په دې موقع ور سره ابو الدرداء نو څوک ور سره هغه څنګه چې ابو الدرداء چې قال النبي صلى الله عليه وسلم
وإن زنا وإن سرق ولا حديث هذا مرسل شو ولي مرسل شو كما أبو الدرداء ذات نبي صحابي غرزول اللي كسرت ده أبو ذر وما سي مسلم استحار لو غريب التعيد لما سير فراوه ها أقول بي أصرف له قول لدي مستجخات شيء كما مقبضة جدا جدا واقعي دي كده روایت بالمعنى دي هغه کې من ماتا لا اله الا الله دي کله شرک بالله شيء یو مطلب تقریبا ها ضرورت نه پکال نماز پدې چې ځکه دي او دغه توجه او تمینو څه پکې ها لم يعملوها انما نمدهم به من مال وبنين الى قوله عاملون قال ابن وائل لم يعملوا هذا قبل كده دا آیت غونی وای ما ها اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون ترى كذا ولهم تقد يقول ابن عيينة اذا اعمال لم يعملوها هم لها عاملون ما نصده يعني لابد ان يعملوها هم لها عاملون باید كده کړي وي کوکړي نه باید كده کړي وي کوکړي ندي زو سر پته شاه جنا د نفس دې کډیر مال او دولت شي او نو څه پته کولی شي اور ما جمعه کې می واقع بیان کړی وی يهودي ځان له پزماکه کې ته خانه جوړه کړی او هغه ته خانه کې د دنیا سره سپین د دنیا مالونه خاوري خزانه او خزانه خزه ته پته نه و چې دې کې خزانه راځي بچو ته پته نه و چې دې کې سره سپین نه کیږي یا واقعي ته دولت ورته چې کوم کوله دغه مقرر کړو څوکیدار هغه ته پته چې څوک راځي څوک پټه نه کی او دروازې د بار نه کونډه مقرر کړی و دنه په کونډه نه و دنه کونډه ده کنه و چې د بار نه کولاوي چې د غل ورتن نه چودان په بند کړل دا نه کولاوي مال به نو بار نه کونډه و اوبه کولاو کړ دروازه به نیمه بار کولاو پرې ور باندې مال به راځي بیا به بار نه هغه باندې کونډه چې ودا دروازه بند کې دنه نه کولاوي بار نه کولاوي چې مطلب یې توګیدار چې تغلار نه کی دنه او غل چې ورته ور باندې راوتی به نشي ور باندې مو به ودی و یو ځل ورغی دغه ته خانه ته او خطا شو ير چې دروازه ورته بند شو چې ورغی دروازه بند شو خادم ته ویزا زما کار دی او لرکو چې کله بدل نه بات دستان نه پکې چې بار راوځي دروازه بند او په دروازه بار نه کولاوي دنه نه کولاوي او د سکو خدای ته پته نشته چې دنه دوی ته پته نشته چې دنه او څوکیدار ګمان دا کوي چې دروازه خو بند را معلومیږي دا چې سړی ورته کوي اوګې شو تګې شو ارس ورته تیریږي اوس مال پروت ته درهم دینار ارشه پروت ته سپیو وای لوګي پکې دنه مو ته څنګه نه پکې سړی مړ چې بیونه شنو پتاو لګیدل نو چې دروازه ورته کولاو کندن نه سړی مړ کړو نو د دنیا مال شته د مال د مرګ بچ نه د مال مول نه د مال د تند نه بچ نه مال شته خو دنه یخنه کې پروت ته هغه ولا یخنی ختمه نه کړل ته خدای دې خدای دم معلومات
دا ټول خلک یې کتې دي پرې مالونو پسې په دا پیسو پسې او چې پیسې لري ماشاءالله ماشاءالله تر مدرسې دي زمان نه دي ورپسې جزاک الله خیر نو حاصل د مسلې څه شو هغه علي صاحب وروي زمونږ یو د امام علي او هغه دې دعا وکړو الله تعالی خیر وکړي الله یې ورکړو کې برکت ورکړي الله زکات دې سیریس لري او قبول الله دې ولخیر جی ورپسې شه دا وخت سره دې حال نه پای ورته نه پرې چې هغه خو یې هم تاسو ته یې نو وره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پاتې ویاله هغه د ځان ته هغه ولای دایقه د کدي خذو وړي څه څه خذ نه ورکي او په سفارت چا کې سفارت کې نه قدلېږي شپ شنو به ثم مر رجل فقال ثم رأى في هذا يا سؤال المقاعد المسلمين لا يقدر يخاطب لا ينفع الشفاعه او کدي هغه مخکنه بلوخه تو خدمت کې نکاح باندې قدم ملاوي شفاعت قدلېږي دې شرط دي تو څه کې غریب سره او خبرې کې لا يسمع لقولي خبرې توجه سمع ورته فقال ثم هذا خير من بلد الارض المستعان ان الله لا خير نو دا خدای په دې بهترواله په دولت او قمان نه دی پنه کمال دی دا دې میوه پخیل سمانا دا غمال دولت د سمون ته فعلی را روان دي لکه چې باغ خو شو میوه فعلی ها او هو يهذبها يجتنيها میوه شو فعلی دا به وما في رفي من شيء انه قدري زمان رفي جنه هو تدري واي يا رب فقور کې دنه چې کوم یو شی وي ها دغه خلق وته الماره به مراد تاخشه به مراد باقي کې نو یو شی چې اوپر غیر زو کبد جم دې سره اوند د جګر مگر نشته کې مونږ ور بشي شطر صحیحه في رفع اللي دما پتا چکه باکل من حتا طال عليا دې دې نخلا ته دې فقیر دو کېل مکرنه په پنیا چې کېلې کله اعتماد په پیدا شي نه چې دا اوس ته کېلې دې ورو کېږي شپږ کېږي دیو جنا علماء لیکي کتاب پانے بنش میرے ته اعتماد پیدا شي پلان کې ورو خلاصي الله مدد نه کوي ادا ته به چشمیر نه خوراک کوا او خدا پیسې جیب کې شمیره پټه تو پاتې شي نو برکت په پدې در ته حقیقت او چې د ګوډا بابا په شان ته روزانه شمیره چې کته ور په پاتې شي ها روپې چولې شپک پاتې شي ها بیا در خلاصي ها Lalu silakan ayat dari surah Al-Fatihah bahwa nanti di dunia lihat ada mulai dari silakan dengan awal dari Quran sekarang mulai dari Allah مرغه زور ورکاو په سټیټ خپل په جګر د مکه د لوګي د وجنه کېته به خو دیږي دا زور به ورکاو وان كنت ما بطلع کاني په سټیټ د لوګي د وجنه کاني ولې سره یو خدای ته سپک شي دل کې کاني سره درنه شي کاني ګرمي ګرم چې تا کور ورته د ټول نه به سره وځي بلدا ادا چې راخې ته وږي شي چې پړ شي چې پړ شي نو دا یو بل سره جنگيږي دا سرمن یو بل سره پر جنگيږي نو دا پخشي سوځي نو چې کاني کیږي نو هغه چې پړوالي په هغه کې کاني راځي دا سرمن یو بل سره نه جنگيږي نو سوځي نه پخېږي نه ها انا تیر شوی د شابه
على رسول الله الإسلام لا يقول أنا أعرف ولا على شهر المسلم المعامل يعني لكن لو ذكرت أن هذه القضية وكان هو المشروعية وذكر ذلك وذكر ذلك هذا غي مقابله کې څه چې شي دا یو جام نه زه حقدار یم چې اوس کوم شربتن ان تقوا چې ځان په مضبوط کوم او کې ما او اذا جاء امرني او بیا څه وای اذا جاء مراد نه جاءوا اهل صفه دي او جاء کې ضمیر براجه کوم په اعتبار كل واحد سره دې کې راغله نو امر یا جماع كل واحد غوزا نو ما تبع حکم کوي عليه السلام قانون دا چې با تبع حکم کوي په كنت ازب ولا ورقم نو چې دا ورقم زبرستم نو قريبا ان يبلغني من هذا الله چې ما تبع پاتې شي کنه خدا طاعت الله او رسولنا مخلص نو د پیغمبر طاعت الله طاعت څه پتاو لګیدل نو د خلال او څه کې ظلم نو فاتحتم فدعوتم فاقبلوا متوجه فاستاذنوا فاذنوا واخذوا مجالسهم من البيت قال يا ظاهر قلت لبيك يا رسول الله قال خذ ولد جاء فعلت بهم فاخذت القدح فجعلته فيه الرجل ويشرب حتى يروى مولبشه ثم يبيع باغ كاسرات الدوين لبن والكول فيشرب حتى يروى ثم يرد علي الدوين براك كاسا حتى انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم طول اسك القدح وكله فاخذ القدح وزوال يدي فنظر اليه فتبسم مسكيشه فما خفيه فقال ابا هريره قلت لبيك يا رسول الله قال بقيت انا وانت قلت صدقت يا رسول الله قال اقعد فاشرب كينا واستغفر اسكل لبارك كينا سيدل فقعدت فشربت فقال اشرب فشربت فماذا يقول اشرب ما بل جاتے دا نوي وګي دیو لا والذي بعث بالحق ما جد له مسكن يورغني لم تبكي وردن كما طول سيدا ميدا كشوا قال اريني ما تسخايا فاتيت والقضاء فحمد الله وسمى وشرب الفضل نوري خبر يوم موجوده معلومه شو او ساقي القوم في الاخر بس کی او رسول الله مبارک قربه دی هغه په اخر کې اوسل ورپسې شاه باندې د فکر خپل ما خطر ته ارواله ویلې وا یا دي پروانه خو خیر فکر مانام کولې شي واه صبر اصل کې فکر ته وای یو کله موږ باندې کولې اوس او د سماعت کې لکه چې له پښات ولې ځکه نو او باندې باندې کولې خل په پکې نو او چې پچې بوي اوس بنو اسد مال دوران راکی په اسلام باندې په تموز خنه کې خپ اذن د بتاوان کې مبتلا شم او زما عمل بزایش کې د بنو اسد خبره کیږي مون بس چې مون خراب څه پات برباد شو نو ما ته وی تعالی مون خنه راځي په زموږ دغه حالت پیغمبر مبارک سره تیر شوی دی زموږ څنګه خنه کوما نو نوته پاتې او نیاته د جما چل خي مخکې ده برله پسې تر وفات پورې وخت او وخت بنو شبا الله اکبر شابه درمن دنو پکې د مالو کې بدل کجورو پانه وی دي ها ګور دا ټول خبر لکه رحمت پیدا کوي ترتیب القلب پیدا کوي ها راجو انس بن مالك او خباص چې ولا فخلك ولاړو فقال كلوا فما علموا ما تمالوم د نبی رسول الله چې رغيفا مرققا پراټا نره ډوړې راځي په دې حتی له قلیدې نه دا ولا اشاتن سمیتا سمیت کومه دویلو کنه لاندې چې وته وي هغه څوېته دی او باسي او د کارمن ترې ورته بیا نه دې نه د خط په ستر غوان دي ها لو حين لگا باندې وقړو موږ چې راوړل شو ها یا ابن اختي هم به انتظار کو 3 میاشتې په 2 میاشتو کې الکه 3 په 2 کې نه راځي نه 3 دا معنا یو میاشت په مولي دلا نو بل میاشت پر او خطا نو بل بر او خطا نو دا یو په اخر د میاشت ولې دا یا په اول د میاشت په خو پوره وکنه یو په اخر کې ولې یا په اول کې وما هو قلت في ابيات النار تاسو جنسو جن بس دې يعيشكم يا يعيشكم باسودان کجوري تغلیب ورکی په وبو باندې الا انه كان لهم جيران انصار وغي منايح د پيو اوخي وي يمنحون عطايات راجل نبي السلام لا فهم به مغسرا هو
بيبرالو يمنحون اللبن يعطون شابه منايح جمد منيحتنا تفيروا في توي شابه فقبلوا يقوتا دمر دونيرا كجدن مدارس قول كده ستبدأ حتى بدني بعض زيادتناها مصدر ميانا قتل يقصدوا قصدا إرادية والقصد يقصدوا ضرب يدربوا قصدا اعتدال توي إن الإرزيات ونريزكني وهميشوالي بعمل ما تجد نصير كلام الدوام ده مستحب ومسلوب دي بدعة الشبه الذين عمل ضرب مراسل مستحب ده كفار سوي داري أغيش غشاك نشتها ولا أنت ذكرت حدث فنكرة فسياق لم يكن تعمل قال ولا أنا ولي تكتب لما أعمال دير قيمتي دي وزني دي مقامات الله نعم دير والبتيشا اگر کپٹ کی مان اللہ تعالی رمتی کی دوئی کنا سیپ کی پٹی پٹنے کی رحمت کے سجدو برابر عملوں کے بشریت وقت سجدو سر نے فرانس اور متصری نے او قارب اطلو قربت اللہ وقت ورحو سبب بیگانے عملوں کے بیوشید تیارے کی والقصد اطلو القصد القصد اعتدال کے نبی رسولش فقوم نتولش عمل تبلغ الجنہ او دین علماء سمالو چې د وختونو د سبا منځبانې کېږي سبا اطوار او ماسپښین روحونه مازدیګر او ماښام او شیء من الذین ماسپښین شبا او عمل فتح حرام ہمارا جنت تدخل په بدل بداخلي سونه کې اوسره ډیر معاملې کې سونه مدرو شپې ته نشي دغه د بلوغ باندې دی وباسه دغه د خوب وختونو وباسه دغه د دنیا د کسر وختونو وباسه دغه د خپل بچو سره هم خاطر وباسه چې ټول یو ځای کې د متواتر لک علامه نشي زما شپې تکل او د جنت مرچو دا د برابر دي ځان نه پیدا کی دا د جنت د 15 منټو د خوشاله برابر دی دا خدای په فضل جنت ملاوي او کته په فضل ملاوي د عمل څخه پیدا کړی عمل الله خوشاله کړي فضل کوي اجر تو فضل نه پیدا ها ولي فرض ان قل ویلش چې اگر د ورځې دوه منځونه کې هغه نشي دا مستحب او ما ویل چې دوام د مستحبات او بدعت دی مطلوب دی التزام بدعت دی ها اطلقوا من الاعمال کوکي عمل هغه چې تاسو ته لري طاقت نه زیاده ما جعل عليكم في الدين من حرج او لا يكلف الله نفسا الا وسعها شرع دا فرائض د تخصیص ولې بیا شته لکه رمضان شو د جمعې مونږ شو نوافل کې د خاص تخصیصات شته دروازه اوقات بیا شته نوافل کې د اوقات تخصیصات شته چې څه کم یو وخت دی ها هغه د اخر شپه مثلا او دروازه خاص تخصیص باندې کوي د تخصیص دا مطلب نه په دروازه کې تخصیصات شته په دې معنی سره چې د بعض ورځو اجر زیات په نسبت ده لکه د جمعې د ورځې اجر د دوشنبه پر ورځ وجو نته ولې په یوله د پنځشنبه د دوشنبه پر ورځ عمل وکړي وجو نته ولې د عرض عمل وکړي تخصیص پیږي تخصیص دا چې صرف د یو وخت عمل کې او بل وخت نه کې تخصیص دا معنی یو وخت عمل کې بل وخت نه کې دا تخصیص معنی دا نشته دا بیا خبره دی یو وخت توافیات او بل وخت په التزام باندې کې دا یو نبی اسلام وته نور ولې ویلي
عاشوري ورځ سره تخصیص پکې نشته ولې نهمې ورسره التزام او دې نهمې سره التزام ختم شو نو سبا په دغه څه دی ورپسې شه النبي صلى الله عليه وسلم دا خلک د تخصیص په معنا نه کوي دی بالکل عمل پکې مکو نه عمل وکړه پکې التزام مکو د شریعت یو اهم حصہ مکو خبره پېښه او تخصیص ختمول دا مطلب نه چې د عمل په ورځ مکو نه بل او تر مرګ کوم تخصیص ختميږي لکه د عاشوري ورځ سره رسول الله مبارک نه مرګ تخصیص جواز سره نه ختمي د جمعې پښه خیرات مکو جمعې پښه خیرات او کا پنځشنبه مو تخصیص ختم شو او تخصیص دا نه چې جمعې پښه خیرات کې ثواب نشته ثواب پکې شته زیات ثواب هم دی پکې تخصیص دا چې د شریعت حکم باندې چې جمعې پښه خامخا او نور کوی نه خبره په دې کې مخکې دا شابه قال ولا رسول الله قال ولا الا تعبد الله محمد ورسول الله ما نبي جاهل وعلى الله وما لا قال عليكم الذي يقول الله بالله قال ولا يسلم وتجاهل تسبيحا ويقال لا اله الا الله ثم رقي المنبر فأشار بيده قبل قبلة المسجد قال قد أريد الآن منذ صليت لكم الصلاة على الجنة والنار دا الله قول الممثلتين متصورتين في قبول فأسفى ويخسر جدار کے ومقامق جدار کے فلم أرك اليوم في الخير والشر مرتين وقال تقاله مرتين باب الرجاء من مع الخوف يا رب امكي دا امید دم دا الله نساته دوار مرے کہ صرف یارا دا خدای نه امید نساته نه امید د مغفرت نساته او دا څنګه چې صرف سما کې او یارا دي ما دا راځي عمر قول نو دی قبل الفرض الله حکم کې ټول مخلوق ته جنت تعالی چې صرف یو قصد دوزخ تعالی چې بالفرض په دې ابتدا دی دونه مې یارا او الله بالفرض حکم کې ټول مخلوق ته دوزخ تعالی چې یو دی جنت تعالی چې دې ابتدا دی رجاء و خوف بهترین صفت دی وقال سفيان ما في القرآن آية أشد علي الله من الذين لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم دير خبرنا تقيموا پابنده سره په ټول عملو کې او تورات او انجیل په توګه منسوخ دي نه هغه چې زموږ په نصوص کې ذکر راغلي دي او انکار په نه راغلي اور په دیشا ان الله خلق الرحمه يوم خلقها 100 رحمه فامسك عنده 99 رحمه وارسل في خلقه كلهم رحمه واحده ولو يعلم الكافر لو يعلم الكافر بكل الذي عنده من الرحمة يوكم سلي لم ييأس من الجنة ولو يعلم المؤمن بكل الذي عنده من العذاب لم يأمن ذان بمحفوظ دورنا ونجني لم يأمن معنا بشكرا ذان بدأورنا مأمون ونجني يقول هذا كل عذاب دي باب الصبر عن محارم الله دريس اسم الصبر صبر فتواعات صبر استقامت كلا كوالي صبر د شدائد په وخت تکلیفات وخت او صبر ځان محبوس کړه محارم نه بيداوي کړی ویلي دي وانما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب وقال عمر وجدنا خير عيشنا بالصبر صبر بهتر بس سړي فریاد نخلاصي الله ته متوجي وي وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرنا عطاء بن يزيد ان ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه حدثه ان ناسا من الانصار سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يساله احد منهم الا اعطاه حتى نفذ اخلاص ما عنده ما عند الله وما عندكم ينفذوا ختم ذل فقال لهم ان انفق كل شيء بيده بما يكون عندي من خير لا ادخره عنكم ذخيركم وانه من يستعف فكاش سوالنا دانو تعرفه الله الله په پاک نام کې مې تصبر مناسبه يصبره الله لك الله لك ولا او چې څوک ځان غني کې جان یو نه الله دغلو ولن تعطوا يا ذا المال جناب ورکی نشته او قد ورکه شوی بهتر او اوسع عصواد صبرنا صبر ډېر بهترین عصواد ولې مسالې صابر دي بس دې اوس هم غلطه ده صابر سره نه تماتي نه لالچ کوي نه مال پسې منډي وهي وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا بن قال حدثنا زياد بن علاقه قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول كان النبي يصلي حتى ترهم وقال سيدل او تنتفخ ابشلد القدمين مباركين ويقال له فيقال جدا ولي قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر
ويقول فلا أكون عبدا شكورا يقول شكر پکار دی باب من يتوکل على الله فهو حسبه توکل دا مطلب نه چې اسباب نه استعمال ہے توکل تا چې اسباب استعمال کو بھروسہ پر اسباب مت ہو دا اعتقاد لر چې پر اسباب نتیجہ الله مرتب کوي بھروسہ پر الله وکړه وقال الربيع بن قيس من كل ما ذاق على الناس چې هر غسیس کتاب باندې دخل کړو تکلیف راشي نو بس په الله توکل کوا الله تکلیف نو کون کې ته بل سوکنا وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا حكم عباده قال حدثنا شعبة قال سمعت حسين بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه قال كنت قاعدا عند سعيد بن جبير فقال عن ابن عباس ان الرسول قال يدخل الجنه من امتي 70,000 بغير حساب وهم الذين لا يسترقون دمنا نیک نہ کئی ولا يتطيرون فالون نہ کئی وعلى ربهم يتوكلون چې خلق د دمونو منکر دي د استعمال ای ولکنا لا يسترقون دمونو نه استعمال ای مولانا رسول الله مبارک رقیہ کړی ده کنه هم ته وته جبريل په پیغمبر مبارک دمه چولې دي هم ته وته صحابه هم په یو بل دمونه چولې دي هم ته وته لا يتطيرون تطير رسول الله کړي مبارک چې کله هغه دا غولې ده بوریدا دا غره نیکفالي واغشته کنه او چې سعید نوم دی وریدا نیکفالي واغشته کنه دا اوس څه کوټول دی چې پیغمبر دی وته پاتې پکې دا معنا غلطه ده معنا دا شو چې لا يسترقون روقيه مؤثر حقيقي نه غني دم اچي او مؤثر نه غني په دم کې شفا الله شي پیږي فال کوي فالو سعید به خوشاله بشو نجاح نو به ور خوشاله بشو نجی لیکن مؤثر نه غني پدې کې تاثیر الله چي على ربهم يتوکلون پدې سيزونو باور نه کوي استعمال کوي خو باور په نه کوي باور په دو سر پسې اشاره ډېرې خبرې کوان چا به د مازغو ساټا کو معاوية كتب إلى مغيرة جماعة يو حديث لك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكتب إليه المغيرة بن شعبة سوي إني سمعته يقول إن الانصراف جرمان ذا نبراه قد السبب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وكان ينهى عن قيل وقال دير خبره ويلي شو بيبي دير خبره کول لکه ټانګي کوچوان کې کوي هغه ټانګي کوچوان دير خبره کول قصه به اس ټانګه بن اس بنتلا نو خلق وي اس بل شړا بنتلا نو په قصه شو دا قانون او دا پوسکانه ګډهګانې خو دې بکولې وکثرت السؤال وإذاعة المال تبذير ومنع وهات منع هات یو شی با طالب مستحب دی واجب دی چې ورکه او نه ورکه هات سوالونه کول یا منع د خدای لار کې نه ورکول بل نه غوښتل حقوق الامهات وعد البنات عن جابر قال اخونا عبد الملك بن عمير قال سمعت وراد يحدث هذا الحديث المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم باب حفظ اللسان جب کنټرول کا ومن كان يؤمن الله باليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت وقوله وما يلفظ من قول اذا قلنا غرضي او خبره لفظ معنى غرض كان لفظت الروح الدقيق الكلمه لفظ كتبه كان الا لديه رقيب عتيد یو نگهبان شته عتید حاضر و ناظر نو تدقت الناس فورا لیکن جب کنټرول ته غوري ورپسې شا من يزمن لي ما بين لحيه تتوجع من في لسان مبارك ده وما بين رجليه عز مبارك ده رضوان حفاظت بن ازمن له الجنه ابونه د دې دغه دواړو نه جوړ دي ورپسې شا من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ليث قال حدثنا سعيد المقبري عن ابي شريح الخزاعي قال سمعت دنا يوعى قلبي ګوره دا دلیل فاروق دا خبره مستحقه یا ومعه قلبي النبي من النبي صلى الله عليه وسلم سمع أذناي النبي صلى الله عليه وسلم يقول الضيافة 3 أيام جائزته قيل وما جائزته رمبير يوم وليلة بريجة إذا رأسوا يوم بدل لي لكن الأرض ورقل ضيافة لنا قدري وذي ورقا
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر خيرا أو ليصمت دائما تركه. وبه قال حدثنا ابن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة التيمي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد يتكلم بالكلمة الله ما يتبين فيها سوچ فكنكي بسوچ خبركي يزل بها أي بسببها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب بسوچ خبرو كذا خدای فریدون خطرناک وی. وبه قال حدثنا عبد الله بن منير سمع ابا النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن ابي سعيد ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي يتكلم بالكلمه من رضوان الله لا يلقي لبها بالا نزل توجه ولا نوركي أسيخرين أو خيجب المسلمان بخير ورسي يرفع الله بها درجات وإن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي له بالا نزل توجه ونوركي دا دې چې توجه دا معمولی شی وتخکاری هغه وخت معمولی وا يهوي هوا يهوي سقوط توي بها في جهنم باب البقاء من خشية الله. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه ترشبه اغيك رجل ذكر الله فقالت عيناه وجاري. باب الخوف لله شابسه فويل سرقي ولديكي ذلنا رمدي فويل للقاسية قلوبهم فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله صخدي خطرناك شيء ويل ولا ما كذا يصيب النبي عملي فقل عمل بدقمانه ولما عمل دي الله تبارك وتعالى أهل تبيدا أنا مت تجمع خطوني ما هو ده فزروني في البحر فراش تفسير تبارك الله دريا کی مشین نے في يوم صائب فقال من وقت هوا دير ففعلوا به فجمعه الله وقال ما حملك على السنة فما حمل لي إلا مخافة فغفر له تفسير ذلك الأسرى رواته. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي سليمان التيمي قال حدثنا قتادة عن عقبة بن عبد الغافل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر من فيما كان سلف محكي يا قبلكم أتاه الله مالا وولدا يعني أتاه الله والأرش والكذب. فلما حضر حاضرت وفاة تد بجوته أي أب كنت لسنكلا روما قالوا خيرا كنت خير أب قال فإنه لم يبتئر الله أكبر يريق دي وقت وصر لا خوفته فإنه داني غائب فرسكو يا أخي التفات تكلم غياب تشو إنه لم يبتئر توخنا ذكره لخيرنا ذكر عند الله خيرا عمل باني بدقمانا فسرها فقادته لم يدخر لم يبتئر ما نجاسر أفرع ذخيرنا ذكر خير أطلع وإن يقدم على الله كفخذه ولا لم كان شف ورسول كنيش تعب يرسل كي خبرها يعذبه ذات صح عذاب بول كي فنجروا إذا مكتمرهم فأحرقوني ما هو صدوه حتى إذا كنت فهما جسكارشما فاسحقوني ميدانك أو قال فاسحقوني يومانا ثم إذا كان ريح عاصف كتيز بادي گرم روز ولی گرمی بات پچی گرم تیز لگی فزرونی فيها پچی میوشین دے اور بندے کی راضی جی میں یرے پاکو ہوا کے نبی پاوو کے فاخذ مواثيقهم پچونے می تاکون واغی سلمدے خبر او ربی وتوجسات لفخذے قسمی لما قسم اخرى لما فرق قسم رہتے واغی سلم فقالوا ذلك فقال الله كن چکل ادا چلو کوئی كن فإذا رجل قائم فقال اے عبدي ما حملك على ما فعلت بعد منكر لا بعد خيرتما منكر هنم دا کار مدي رکړې دي مخافتك يا فرق منك ثاني کتا ته مخامخ شم ته بسکه بس پړل کې مدا سودا و د کپ الله و جزاني ورکو ور بلوال بلا ورسه فما تلافاه تلافيذ الله د تلافيذ عمل اجر ورکاو ان رحمه بدل ما تلافاه ده رحمه الله. وحدث بعض من فقط في زمان غير انه زاد تدروني بالبحر او كما قد حدث من كراجل الذي حدث هذا وهذا كما حدث. وقال معاذ حدث جابر والقتادة سمعت عقبة من أبي النبي صلى الله عليه وسلم باب الإتهام مع التجارة
Dia kalau orang ada tahu apa kita berjaya program itu dari lapangan orang مثلي صفت د او صفت د هغه دي چې الله مال فاغي لګلې دي کما مثلا رجل اتى قوما فقال رايت الجيش بعيني فذا قصر بمن اختر بيدل قوم واني انا النذير العريان انا كان النذير العريان ویل ها کنه ولې ما نو ویل چې کله به یو څړي خلک یې راول صادر به لري کړه تاوغه به او چې ډېر سخت یې راوونه جامې به وست عريان او خلک وې څه چل خو دې راوم څه چل دي دشمن راوونه کړ او ځکه یعنی زت پډیر لوی مبالغه تاسو یې ورو فالنجا سرعت توي اطلب منك السرعه تخت شابه د دشمن طاقت څه لري نو تاسو کې دې نه دی وړلا په تیار کې راځي علا مهلهم فقل اطمینان نو بچو دشمن نه د قرانګه د مې طاعت مو په دشپې مملو په خدای آزاد نه بچي وکذبته طائفه فطبا کې بداخل دي لخر فجتاهم استیصال ولو کی استیصال داخل دي بچي ما ټول ورته حالات کې چې څوک مینه باندې خدای آزاد به راشي برباد بشي شابه ته صفات زما او صفات دخل کو کما سری پشان صفات یو سړی چې اور بلکی فلما اضاءت النار ما حوله شروع بتنگان او دا دواب التي کم دواب التي صفات د دواب دي چې اور کې واقع کیږي یقعنا د اغجعل لپاره خبر شو اور کې واقع کیږي فيګه په خبر راځي دي اور یقعنا فيها او دی وته وي چې مرزه ګوري مبلک دي مرزه مبلک دي او دې د خپل ښکاری ورشي نو سبب د هلاکت ګرځي د قرنګ د شهوات تاسو ته اشتخکاری لکه پتن ته چې ور اشتخکاری او زه مو ورځه ګوري ظاهر کې اشتري خدن مصیبت دي جعل شروج الفراش يقعن فيها واقع کیږي وجعل ينزعون اثري شروج من کوي او دا فراش په غلبه کوي داخلي په دې ور کې معنا اخذ بحجزكم زه مدبرون نيسه په پیژنه کا ما قدر اذا دغه د رسولینو تفصیلی نشي په تاسو په توښ لګي یعنی مبالغه سره مونږ دا ورنه او تاسو پکې داخليږئ چا به تمام مشاهدات کړی دي مولانا صاحب دا زمونږ دورې یو ملګری دي زمونږ دا قاري صاحب دا ترمذي هغه یو شی لیکلی دی ډېر مزیدار غیر مقلدین د یو مرحبون پوسټر تحقیقي جایزه مروجه جورابو د مسح کولو شریف وکړه جورابو باندې د مسح کولو تحقیقي جایزه او دا شفیع الله صابر لیکلی دی نو دا چې تاسو د ډېر مزیدار لیکلی دی ما کتلی دی ښه جورابو د مسح متعلق پوره تفصیلي او تحقیقي جایزه کړې ده او د مخالفینو جوابونه کړي دي ما چې د حدیث ته ویلي او د